أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فرمائے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم في الارض ولأغوینهم اجمعین. ما تاسو ته پرون ویلو چې الله ته دا تاسو کو چې تا دا سایدا ولونه کړل بیا دا ول خپل جوابات ورکړه. الله ورته وی چې زه د جنت نه وځه یا زما د رحمت نه وځه د فرشتو د ملګرتیا نه وځه وغیرہ. نو دی ورته وی قال هو دې شیطان کاکا ربي اے رب کاکاګانو کې شیطانانی ده بلا شي پکې. قال ویل ورته دې شیطان کاکا یا بابا ورته وی ټولو کې ربي اے رب بما اغویتنی فسبب د هغه چې تا گمراه کماله فسبب د هغه چې تا اغوا کماله گمراه دې کماله لأزینن لهم خامخا ضرور به ضرور تاکید دی زبا خامخا خایسته کم د دې لپاره ډولی بکړم د دې لپاره فل ارض پزمکه کې بوله سخ کولیکم د دې لپاره بشهوات کولیکم د دنیا کې هر قسمه ګناهونه دا ورته ز په خپل شکل باندې روان دي. شیطان الله رب العزت ته وی خدایا اوس دته خو پته ولګېده چې ما کوم درخواست کو چې خدایا ما د پاسېدو تر وخته پورې ژوند راکړه. الله ورته وی هغې پورې نه خو تر کله چې ټول هر څه ختمیږي هر څه فنا کېږي تر هغې پورې مې تا د وخت درکړه الی یوم الوقت معلوم چې لومبنۍ شپېلې والي کېږي. نو اوس دته پته ولګېده چې د دې نه پس الله چې کومه خبره وکړي د هغې خو الله خلاف ورزي نه کوي. اوس راشه نو د الله مقابلې شروع کړله. الله ته ودرېده په مقابله کې الله ته وایي یا ربي ای زما رب بما اغویتني په سبب د هغې چې تا زه ګمراه کړم تا زه اغوا کړم لأزینن لهم خامخا به ښایسته کړم د دې دپاره فی الارض په ځمکه کې نو شهوات وله ښایسته کړم. چېرته به انسان وي هغه ته به خېټه ډېره خوږه وي هغه به د خېټې دپاره هر څه کوي حرام حلال به ورچي. چاته به زنا چې دا په ښکلي شکل کې ورپېښ کړم د ده خواهش به د زنا وي دی به چې دی حرام حلال نه ګورو په زنا باندې ورځي. چاته به غیبت چې دی ښایسته کړمه چاته به تکبر ښایسته کړمه چاته به چغلي ښایسته کړم مختلف کیسې وایي. دې ته به زه دا ګناه په یو ښکلي شکل باندې پېښ کړم. ورته وایي چې معمولي شانتې ځمکه وه سړي نن به ترې یو انچ وي سبا به ترې یو 2 انچه وي بله ورځ به ترې داسې ورو به د ځمکه زیاتېږي او دا به ورته پته نه وي چې زه به دا لږه شانتې ځمکه وم کېدای شي بېګاله زما بیړه غرقه شي بېګاله قبر ته خپې ورښکته کړم بیا به الله رب العزت له څه جواب ورکړم. الله رب العزت وایي چې دا عمل ورته دا شیطان ورته وایي الله ته چې خدایه دا عمل به ورته دا دنیا کې دا عمل به ورته دا ګناهونه به ورته دا به ورته ښایسته کړم ولأغوینهم او ګمراه به کړم دي لره اجمعین ټولو لره دا ټول به درنه ګمراه څوک به پکې پاتې نه شي سم الا عبادک مگر بندګان ستا منهم د دویونه المخلصین چونو د شمیر کسان چې کوم تا چونو کړي دي نو بعضې ته ویلي چې د دې نه مراد پیغمبران چې هغې پیدایشي د ګناه نه پاک و د هغې نه ګناه شوي نه ده او که خطا شوي نو هغه خطا ده او هغې ډایرکټ الله نه معافي وغوښتې ده الله ورته معافي کړي. او یا چې دې ورسره خالص مادرزات چې کوم اولیاء یې هغه ته هم شامله ده. نو ورته وایي چې کوم
خالص تا بندگان دي یا مخلص دی والا عام امانت والا دا به صرف د پاتې شمور به ټول ز گمراه کړ. الله ورته وی قال هذا صراط، الله ورته وی دا لار ده علی بما باندې مستقیم نیغه. یو خبر بل خبره ده الله رب العزت وی قال هذا صراط علی مستقیم، دا نیغه لار دا نیغه لار د زما طرف ته رسیدونکې او یا لار دې په ما باندې د چې څه کوي. الله رب العزت وی هر څوک یې زه تعالی مې مهلت درکړم بیا دې لار په ما په بل خوا نه نشي دی هره لار. الله رب العزت وی دا نیغه لار. الله وی ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک علیهم نشته دستا د پاره باغی باندې سلطان سجبر سزور په نشي کولی په زور سو کافر کولی نشي په زور بچا باندې زنا نشي کولی په زور بچا باندې غیبت نشي کولی په زور بچا باندې کوله نشي والی په زور باندې چې دې بچا باندې غني نشي رحمتولې د پردي پټی نه بیا خبره چې دې ورته غریب نه ټینګ. نو الله رب العزت وایي چې بای لیس علیکا لیس لک علیهم سلطان نشته دستا د پر علیهم په دی باندې سلطان سزور سجبر الا مگر من حغسو اتبعک چې تابعداري وکړستا من الغاوین د سرکشونه ستا ته بجازور جبر نشي کولی که ستاسو تابعداري کوي ابا سرکش یا به زما بنده نه ابا سرکش یا به اغواشوي الله یا به تابعداري کوي. وان جهنم وسلا سوک ستا تابعداري کوي الله رب العزت ورته وي نو وان جهنم او یقینا جهنم لموعدهم زه مقرر شوی دی د دیو زه مقرر شوی دی د دیو اجمعین د ټول د پاره یا زید وعده د دیو دی. الله رب العزت وی چې دې سره وعده شوی دا چې چا د الله نافرمانی وکړه شیطان تابعداري وکړه بیا به څه شي زیبه جهنم می دغه د دې راجمه کېدو زید. دنیا کې به مختلف ځای دی او الته کې به هم دغه یو ځای. بیا الله رب العزت فرمایي لها سبعه ابواب او د دې جهنم د پر و دروازې دي لكل باب د هر یو دروازې د پر منهم د دیونه د دینه جزء حصہ دا مقسوم تقسیم کړی شوی د هر یو نه هر یو د پر خپل حصہ دار خلق دي خان د هر دروازې خپل خلق دي. د جهنم و طبقات دي داسې د یو بل نه لاندې دي یو دوی مدرې مداسې لاندې د ټولو نه بره کې به مسلمانان پراته کم چې ګناهګار وي الله رب العزت دې موږ ساتي چې بیا به روزي هغه به بره کې پراته بیا به ورپسې عیسایان پراته بیا به ورپسې یهودیان پراته بیا به صایبین پراته داسې بیا به ورپسې مشرکین پراته او آخره کې به چې دی بیا منافقین پراته. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار الله رب العزت وی دا منافق په لاندې طبقه کې پروت دي. دا اوس یو ته وی دا تاسو سره بل ته وی دا تاسو سره یو ته وی تم خوي خلالام خوي بل ته نو داسې مختلفې کیسې جنګي او د سمسرې په شان کارونه کوي. الله رب العزت فرمایي د ځای چې دا په جهنم کې د ټولو نه لاندې الله دې وساتي. لها سبعه ابواب لكل باب منهم بیا د هر دروازې د پاره منهم د دیونه جزء مقسوم حصہ مقرر کړی شوی دا خو د دې هغه يرول شو تا ته وګورل چې دا عذاب دي چې د تابعداري وکړه اوس الله رب العزت وی چا زما والا پروګرام قبول کو چا زما تابعداري وکړه چا زما لار راټینګ کړه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقتدا پیشوا رحمه ومنه نو الله وی ان المتقین یقینا متقیان فی جنات بباغونو کې بوي و عیون او پچینو کې بوي کلی چینی بوي او باغې کې به دا جنتیان سیر و سیاحت کوي په باغونو کې به سیر و سیاحت کوي. الله رب العزت فرمایي ادخلوها وبویلی شي دي جنتیانو ته چې داخل شي دي جنت ته بسلام په سلامتیا سره آمینین په امن سره
الله رب العزت د جانبه ورته ویلی شي چې د جنت ته په سلامتیا سره او په امن سره داخل شي. الله دې پکې راوړي. بیا الله وایي انسان دې په دنیا کې که چاته ډېر بزرګان خلک شي د پیغمبرانو نه ما سوا، نو زړه کې که چاته اخوا دېخوا راغلي یا زړه کې سخیري پاتې یو څه بل څه الله وایي دغه بله د زړه نه وباسو. ونزعنا او وباسو ما هغه څه فی صدورهم چې په سینو د دوی کې وي من غل د خفګانونو نه، که څه خفګان وغیره وي سخیري مې وي اخوانا رونه به وي علی سرور په تختونو باندې متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست دي. ولې دا ذکر وکړو؟ ذکر یې ځکه وکړو چې ته به د خپل جنت بادشاه یې، ستا چې څومره نظر لګي دومره به ستا جنتي، او دا دنیا چې راجمع کې بسوسو کراته نو دا د ادنا جنتي جنت ته نه رسي چې یو پرې کلمه ویلي خو شرط پکې دا دی چې په حالت د ایمان کې د دنیا نه دی. الله دې رانصیب کړي. نو الله رب العزت فرمایي ویې موږ به د دې د زړونو نه خفګانونه وباسو علی سرور اخوانا رونه به وي علی سرور په تختونو باندې به ناست وي متقابلین یو بل ته مخامخ. خو هلته به د چا دا خواهش نه وي چې د پلانکي بیبي به څنګه وي د ډنګري به څنګه وي. هلته به خلک صرف د الله رب العزت حمد و ثنا او د الله شکر به ادا کوي چې خدایه ستا حمد و ثنا ده، ستا شکر دی چې موږ دې د مصیبت والا زندګۍ نه راوباسلو او ابدي ژوند ته د نعمت والا ژوند ته دې موږ راوستو. الله دې رانصیب کړي. الله وایي لا یمسهم نه به مسه کوي دوی لره نه به رسېږي دې ته فیها په دې جنت کې نصوبون څه تکلیف ستړیوالی به هم درته نه رسي. که د اکبر باچا د زمانې هغه لټانو کیسې میسې چې مشهورې څونه پورې ټیک دی څه غلطې دي یا افسانې دي وغیره، خو که هغه شان لټ د زمانې که نه چې وایې اودسما دي نو اودسما دي دپاره هم پاسېدی نشته بس پروت یم، خو هلته کې دا کیسه نشته. هغه به انسان له الله رب العزت ډېر طاقت ورکړي، مضبوط به وي او د بدن طاقت به ډېر زیات شي او ښه خوشحاله زندگی به وي او نوجوانی به داسې حالت کې وي چې نه وي چې انسان را رسېدونکي وي، همدغې حالت کې وي. خیر خدا او د اسمان دي بس د بدن نه به خوله شانتي وځي، خوشبویي به د بدن نه روانه شي او ستا د خوراک مراک کیسه به ټوله ختمه شي ازمه شي او جنت کې به خوشبویي خوره شي. نو یو به د بل نه تپوس وکړي دا خوشبویي در څه ده؟ وایي دا پلانکي جنتي په ډډه باندې وړی په ډډه باندې وړی نو چې په ډډه پکې وړی هم پکې خوشبویي ده او دلته چې په ډډه وړی. نو الله رب العزت وایي لا یمسهم نه به مسه کوي دي لره فیها په دې جنت کې نصوبون څه تکلیف څه مصیبت یا څه ستړیوالی وما هم منها او نه به وي دي د دې جنت نه بمخرجین ویستلی کېدو، نه به شي دي د جنت نه وباسلې. دا مجهول صیغه ذکر ده. الله رب العزت وایي مطلب دا دی چې د جنت نه به هېڅوک نه وباسي، دا به په دغه جنت کې همیشه دپاره. الله دې رانصیب کړي. الله وایي نبئ عبادي خبرداری ورکړه زما بندګانو لره. دا مخکې د شیطان د اغوا خبرې وشوې. شیطان وایي چې زه به یې چې دی راګیر کړم په خپل جالونو کې، زه به یې تباه و برباد کړم، زه به ورته په لارو کوڅو کې کښېنم، زه به ورته عملونه د زنا ښکلې کړم، زه به ورته چې دی بېنمازي ښکلې کړم، زه به ورته زکات نه ورکول ښکلې کړم، ورته به چې پیسې به ډېرې شي، ورته به ووایم چې هلکه غلا وکړه نو एकदम به دې مال ډېر شي، ورته ووایم چې سود وکړه بیا به توبه وباسې مال به دې ډېر شي، ورته ووایم دا الله وایي که دغه خطاګانې درنه شوي نو نبئ عبادي زما دې بندګانو ته خبر ورکړه
انی یقینا انا الغفور الرحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی. الله وای راشه زما طرف ته کم خواځي کم در لره بځي کم خوا به منډه وې ټول عمر به دې سود کړي ټول عمر به دې حرام کړي جواري به دې کړي د بل حق به دې والي زما حق به دې والي زما حق به دې چې دې هغه ضایع کړي کم خوا به ځي کم در دې ستا دپاره باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کافرو وگر بت پرستی باز آ صد بار اگر تو بشکستی باز آ. شاعر وی اللہ رب العزت وی چی بیا راشه مړه بیا راشه دې درته که سل زره دې توبه کړي او داسې توبه نه چې بت پرستي دې کړي صد بار اگر توبه شکستی باز آ. یو پیره دې توبه وباسله بیا درنه ګناه وشوه بیا دې توبه وباسله بیا درنه ګناه وشوه نو دا د ایم پی ای در نه دی دا د ایم این ای در نه دی دا د وزیر اعلی در نه دی دا د جرنیل او د کرنیل در نه دی دا د الله رب العزت در دی. الله رب العزت وی بیا راشه ما ته سجده ولګوه ما ته لاس اوچت کړه انی انا الغفور الرحیم زه بخښنه کوونکی او رحم کوونکی. خب کار زما ستا دی کرم ببین و لطف خداوندگار گناه بند کردم و او شرمسار. پرون میں دیکھا سانتے گلستان کے سبق تے سال کی لگیا ہو ناغی کی وی دا بندہ چکل دا اللہ رب العزت نے سوال کی شیخ ساجی رحمت اللہ علیہ و حدیث روڑے دی نو یا اللہ تے خفائی یوزر تے سوالو کی اللہ نے قبلی اللہ تے مخواری دوبارہ دی دا بندہ سوالو کی اللہ تے بیا مخواری پدرین زل چی تے سوالو کی نیدا اور ډیر په عاجزۍ او په زارۍ الله ته سوالو کې نو دا الله رب العزت دې فرشتو ته وایي چې اشهدو یا ملائکتی ای زما فرشتو ګواه شئ دا بنده د ده خدا ګمان دی د ده دا خیال دی د ده دا یقین دی چې زما نه علاوه بله اله او معبود د ده نشته ما د ده سوال قبول کړ او ما له حیا راځي ورپسې وایي ناشنا جمله ده ګوره ما له حیا راځي چې دې ما ته عاجزي او زاریګي او زه د سوال نه قبلو نو شیخ سعدي رحمت الله علیه ورپسې وایي ډایرکټ حدیث ورځي وایي کرم ببین و لطف خداوندگار گناه بند کردم و او شرمسار. وایي د الله رب العزت دا کرم وګوره دا لطف وګوره عطا وګوره گناه بند کردم و او شرمسار گناه تا وکړله او شرم الله رب العزت وایي ما له راځي حیا الله رب العزت وایي ما له راځي دا ته وګوره کرم ببین وی کرم ببین وی دا د الله رب العزت کرم وینا و لطف خداوندگار گناه بند کردم و او شرمسار. اوس خبره زمونږ دا ده چې موږ د الله رب العزت طرف ته توجه من ځان ته ځان ووایو ته په خدای یقین وکړه د فتنې دور دی چې موږ د یو ایمان شکر ادا کوو او الله کې ادا کوو الله ایمان را نصیب کړی دی. ته وګوره نن سبا څومره ایجادات کې په دې کې مسلمانان څه کوي څه نه کوي هغه کارونه دومره روان دي ما او تا دومره وروسته یو بیا هم را باندې الله احسان کړی دی او اسلام یې را نصیب کړی دی هغه د دنیا په حساب دومره روان دي د عقل په وجه هغې له الله اسلام نه دی نصیب کړی د دولت په وجه نه دی ورکړی ما او تا کمزوري به یو په هر لحاظ سره الله رب العزت راته ایمان را نصیب کړی دی الحمدلله. خو موږ د دې قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري که د دې قدر د ژوندون چې په دنیا نه وي ژوندي سره لال بس معلوم شي چې ویلاسو کې ړندو سره مولا ایروب رحمت الله علیه یو ځای کې وایي یو ښکلې معشوقه ده خو د مړندو په منځ کې ناسته ده نو ړندو ته د هغې د ښایست پته نه لګي نو موږ د ګناهونو د وجې د خپلې سترګې ړندې کړي موږ ته الله ایمان دولت را نصیب کړی دی. الله وایي ګناهونه دې کړي دي ان نبئ عبادي خبرداری ورکا ووایه زما دې بندګانو ته ګوره الله وایي عبادي زما بندګانو ته ووایه
زما دا درته نه وایي چې تا مړه تا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي کړې ده ګیره دې بس د خپلې بندګۍ نه مې وباسئ الله وایي نه نرمي در سره دا درته نه وایي چې سود دې کړی دا خو ما صفا ویلي چې اعلان جنګ دې زما سره بیا هم درته وایي راشه خیر غیبت دې کړی دی د بل پرده دې اوچته کړی بیا هم وایي خیر دی راشه زه ستار ذات یم الله رب الله وایي ما ستا نه پرده نه ده اوچته کړی الله دې معافي وکړي نو دا موږ ته مهلت دی دا لږه شانتې زندګي ده الله را کړې ده نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم الله رب العزت ورنه د بهلول هغه خبره وای بازار کې ولاړو خدای او مخلوق وي یو کوم وی څوک روغه کوي وی خدای کوي خو مخلوق نه کوي بیا څه وخت بس په قبرستان کې اوس مخلوق کوي خو خدای روغه نه کوي بیا به موږ چغې وو خو بیا به کیسه روانه نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم الله رب العزت وی ګوره جوخ دی ورپسې یاد رو چې زه بهانه کوونکی او رحم کوونکی یم زما درله راشئ زما طرف ته راشئ زمونږ سال په خدای یقین وکړه من د قرآن عظیم الشان په شان کتاب هغې ته مونږ شاړو د مونځ په شان عظیم عبادت چې پس د ایمان نه مضبوطه قله د ایمان نه پس لومبنی حکم هغه الله رب العزت د مونځ کړی دی د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې مونځ پرېښوده وایي د اسلام ونړو د حدیث مفهوم دی او بې مونځه دین نشته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه د مسلمان بنده او د کافر ترمنځ د مونځ فرق دی نو مونځ دا اهم عبادت دی الله رب العزت دراله توفیق راکړي کوشش وکړي مونځ ښه پابندۍ سره چې سړی په ټیم کوي که په ټیم نه وي فرض کا سارې اول خو په ټیم پکار دی ماسپښین په ټیم پکار دی مازدیګر په ټیم پکار دی خو که ستا نه قضا شو لیټ شو عموما لکه خلکو خو ته خیر ورته سارې اکثریت ټیم دی خو که لیټ شو نو داسې وکړه چې څه ټیم راپاسې دی الله ته ودرېږه یو 2 منټه د ځان دپاره دعا وکړه نن نه وي سبا به وي سبا نه وي بله ورځ به وي بله اخره کې به د خدای الله رب العزت به توفیق درکړي د سارې لمونځ به په ټیم باندې شروع کړي خو چې ته د سره نه شروع کړې په لیټ ټایم ته نه کړې نو بیا کیسه 12 بجې دې راپاسې 2 بجې دې راپاسې لمونځ وکړه دونه خو به وشي د څه عذاب نه خو به بچ شي که نه د کونډې زویه څه خو بویه د څه عذاب نه خو به بچ شي که نه د خدای پاک عذاب دی دا جهنم درته وصلخانه نه ده چې وردن نه شو راووتې کیسه ختمه نه سخت عذابونه دي په بل دا بعضې څیزونه داسې دي دا چې متواتر یو ګناه کېږي د دې سره د ایمان سلب کېږي ایمان وځي د سړي نه الله دې وساتي او بعضې وخت بیا د انسان د خولې نه سره زما مونځ وکړئ او مه کوه دا چل دی تاسو بیا ځان نه کار کوئ دا د ایمان خطره دی الله دې معافي وکړي نو لیټ یې کوه خو مونځ وکړه څه خو به وشي که نه څه عذاب نه به بچ ورو ورو به داسې 15 منټه به وختي کېږي 2 منټه به وختي کېږي څه به کېږي دغه شان د قرآن دا سبق چې کم ملګري راځي کوشش کوي په خپله پابندۍ سره راځي ځان سره ملګري راولي دا د پیسو شی خو نه دی چې ګنې تا کس راوستل بیا به ته د هغه پسې پیسې ورکوې یا به خپلې یا چې دی د هغه وخت تا خراب کړ وخت په دې نه وخت په خرابېږي چې تا په ګیم راوړو تا چاته په ډرامه راوړو تا ورته ټي وي رابار کړه ټي وي ته دې کښېنو په دغه ټایم خرابېږي بل که ملګري راځي نو اکثر داسې کوي چې بس لکه مثال په طور په څه ټایم راغلي خپلې نه ګوره ته چې څه ټایم راغلی ستا ثواب وشو د دې نه موږ انکار نه کړو ثواب دې وشو پیدا دې وشوه خو مقصد حاصل نه شي مقصد اصل موږ قرآن د مقصد دپاره حاصل دی د ثواب دپاره بلا شیزونه نور هم دي بلا کارونه مقصد چې دا دی چې موږ به د قرآن پوه شو ته به چې زه به نه پوهېږم په ترجمه باندې په مفهوم خو به پوه شي په ټول سبق کې به په یو ټکي باندې پوه شي په 2 سبقو کې به په یو ټکي پوه شي چې پابندي کې پې به له एकदम ذهن کلو کي نو دا د یو انسان په زړه کې راولي چې خدای پاک زه د زده کړې په نیت راځم نور بیا د الله نه به وغواړو کمې کوتاهۍ به څه زما وي څه به ستاسو وي څه به د بلې څه به د بلې ټول هر انسان چې که پوره وي نو بیا
کاته سم نو کوشش به دا کوو د زده کړې په نیت باندې په دې نیت نه د ثواب په نیت ثواب نیتونه هغه د خدای درکوي راځي به ته د زده کړې په نیت باندې مقصد بدای نور پیدا به چې دې سر کمې تړلې یا به تا ته خپله حاصلېږي خو ستا مقصد بدای چې زه د قرآن په دې آیات باندې پوه شم تدبر القرآن الله رب العزت راته توفیق راکړي صحابه چې په مجلس سره راتله د ثوابونو په نیتونو نه راغلي ثوابونه به یې د خپله میلاوېدل هغه د عمل په نیت باندې راغلي دي هغه د عمل په نیت باندې راغلي دي چې موږ عمل وکړو موږ یو خبره واورو په دې عمل وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل باندې هغه عمل یې پورن کړی دا تپوس یې نه کړی د دې څومره ثواب دی موږ یې ثواب مخکې تپوس کوو د دې یاره چې دا وظیفه زه وکړم نو څونه پیسې به एकदम د اسمان نه راپرېوځي الله رب العزت دې توفیق راکړي نو په ټیم باندې کوشش د انسان دا وکړي او دا دې وي چې به زه د زده کړې په نیت باندې راځم او دا نه چې بس سټې مړه بس کو چې سټې نن ثواب به موږ نه او مونږ پابندي چې مونږ ورو دغه کیسه سمه کړو الله رب العزت به راته ډېرې لارې میلو کړي بل سکون به راته میلو شي د کور نه به د بېارامۍ ختم شي الله وایي نبئ عبادي خبرداری ورکړه بندګانو زما ته انی یقینا زه انا الغفور الرحیم زه بخښنه کوونکی او رحم کوونکی وان عذابي او یقینا عذاب زما چې زما د رحمت طرف ته څوک رانهلو او ځان د اسلام نه لرې وساتو د دین نه لرې وساتو د مون نه لرې وساتو زمانه بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې زمانه څوک دعا نه غواړي دا تکبر کوي دا وي تکبر کوي نو الله رب العزت نه چې ته دعا نه غواړې الله خفه کېږي او د بنده نه چې څه غواړې نو هغې خفه کېږي وان عذابي الله رب العزت وایي یقینا عذاب زما والعذاب الالیم دک عذاب دردناک دی الله وایي چې بیا مې عذاب ور سم دردناک دی بیا زه غفور رحیم یم خو دغه عذاب زما الله وایي هو العذاب دک عذاب زما بیا الالیم سم دردناک دی بیا الله دې وساتي قال اویل شیطان ربی اے رب زما بما اغویتنی په سبب د هغې چې تا ګمراه کما لره لأزینن لهم خامخا به ښایسته کم دي لره فی الارض په دنیا کې هر قسمه ګناه لره خواهشاتو لره ولأغوینهم او اغوا به کم دي لره ګمراه به کم دي لره اجمعین ټولو لره الا عبادک مگر بندگان ستا منهم د دیونه المخلصین خالص چې بچ ساتلی شوي دي قال نو فرمایل الله رب العزت هذا صراط دغه لار د علی مستقیم زما طرف ته رارسیدونکي ان عبادی یقینا بندگان زما قال هذا صراط علی مستقیم دغه نیغه لار د زما طرف ته رارسیدونکي ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک علیهم نشته دی ستا دپاره په دیو باندې سلطان سجبر الا مگر من هغه څوک اتبعک چې تابعداري وکړله ستا من الغاوین د سرکشونه وان جهنم او یقینا جهنم لموعدهم زه د یو ځای کېدو د دوی دی اجمعین د ټولو لها سبعة ابواب د دې جهنم دپاره اووه دروازې دي نو طبقات دي لكل باب د هر یو دروازې دپاره منهم د دیونه جزء مقسوم حصه تقسیم کړې شوې ده یا حصه کړې شوې ده ان المتقین یقینا متقیان فی جنات په جنتونو کې به وي وعیون او په چینو کې به وي ادخلوها وویل شي دي دا داخل شي جنت ته بسلام بسلامتیا سرا آمینین پا امن سرا ونزعنا ومنگ وباسو ما غسو فی صدورم چی پسینو دبیو کی دی من غلن دا خفگانونا اخوانا نرون بوی علا سرورن پا تختون باندی متقابلین یو بلتب مخامخ ناسوی لا یمسوهم بلتب کتان کیتا یو بلتب مخامخ ناسی لا یمسهم نبا مسکوی دی لرا بیها پدیو کی بس اللہ دے اعلیٰ درجی را نصیب کی جنت خو انشاءاللہ سم زمان دے آخو زمان دے انشاءاللہ چی اللہ دی ایمان سر مرگ راولی خو اللہ نسوال گوی چی اللہ اعلیٰ درجی را نصیب کی
د الله په فضل سره ښه نور عمل هم چې کوم دی له خیره د منشي کاکا خبره وي هغه دې ځای کې تقریر کو الله دې وبخي وایي دوه ورونو طواف کو نو هغه یو وي چې خدای عملنامه بخي لاس راکړي دې بل ورته شاغاړې وي چې کارونه خدای داسې کې عملنامه بخي لاس غواړي خبره داسې ده چې الله رب العزت دې معافي وکړي کارونه خو ټول ګډوډ ونزعنا ومنغا لرکو ما هغه څه فی صدورهم چې په سینو د دیو کې دي من غل د خفګانونو اخوانا وروڼه به وي علی سرر تختونو باندې متقابلین یو بل ته به مخامخ وي بیا د هغې د تختونو دغه ځان له حساب کتاب د څومره به دم وي څوک د 500 کال په اندازه یادوي چې انسان ورخیږي एकदम ورته راښکته شي دی به اوچت بره به ناستې ښه پیغام مخفي به را ځوړندې کړي لا یمسهم نه به مزه کوي د لره فیها په دې کې نصبون څه تکلیف څه تقاوت وما هم منها او نه به وي دي د دې نه بمخرجین وباسل شوي نه به وما هم منها او نه به وي دي د دې نه بمخرجین ویستلی شوي یا نه به شي دي د دې نه وباسلي نبي عبادي با خبر ورکا بندگانو زماتا انی چی یقیناً زو انا الغفور الرحیم یقیناً زو بہنا کون کی و رحم کون کی اللہ دیراتا بخنو کی وان عذابی و یقیناً عذاب زما هو العذاب اغا عذاب دی العلیم دردناک اللہ ہم دے دین